قیامت په ورځ باندې به یو انسان دا به ځان ته راوغړي. ګوره دغه ډېر بهترین حدیث دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله جل جلاله یو انسان به ځان ته راوغړي او هغه نه به تپوس وکړي چې ای بنده زه بیمار وم تا زما عیادت مې کړو. نو الله جل جلاله ته وفرمایي هغه کس ته یا الله ستا عیادت کول انت رب العالمین، تو خود د ټول جهان بادشاہ ستا عیادت ما څنګه کړو. نو الله جل جلاله به ته وفرمایي آیا تا ته معلومه نه وه څه فلنکي ځای کې فلنکی کس بیمارو او دغه عیادت تا نه کړو، که چیرې تا مغه عیادت کړو نو زما رضا به درته حاصله شوې وه، زه به د اخذ کې تا زه موندلی وم. نو حدیث نه دغه معلومه شوه چې دې باندې الله جل جلاله ډېر زیات خوشحالیږي. گویا الله جل جلاله په دې حدیث کې ځان ته تشبیه ورکړه چې ای بنده زه بیمار وم تا زما عیادت نه کړو، که چېرې تا زما عیادت کړو نو زما رضا به درته حاصله شوې وه. الله جل جلاله احکم الحاکمین ذات دی، او خو بیماریږي نه. څه مراد دی ورنه؟ مطلب دا هغه دی فلانکی کس بیمارو که چیرې تا مغه عیادت کړو نو زما رضا به درته حاصله شوې وه. ای بنده ستا دغه فلانکی کس تا عیادت نه کړی دی. دغه شان څوک څه هم بیمار پرسی کوي د یو مریض عیادت کوي دی بنی الله جل جلاله ډیر زیات خوشحالي. روایت کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک څه هم خاص الله رضا دپاره یو مسلمان مریض عیادت دپاره دغه ووتو ورغلو ورته، نو الله جل جلاله د دې کس ته فرمایي ستا ژوند دنیا او آخرت کې خوشحاله شه او ستا راتللو ډېر بهترین دي، اور اے بنده ستا ځان دپاره جنت کې یو عظیم شان کور جوړ. اوس دغه فضیلت چا دپاره دی؟ دغه فضیلت هغو خلقو دپاره دی چې په محلې کې یا قوم کې یا په ګاونډ کې یو کس بیمار شو او دغه مسلمان دغه لګې شو هغه ته ورغلو عیادت یې وکړو بیمار پرسي یې وکړه، نو ګویا دې ځان دپاره یو قسم په جنت کې کور جوړ کړو. صرف دا هم نه مخته واورئ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سوک سے ہم یو مسلمان ابل مسلمان تا عیادت پرا ورغلو ندید پرا او یا زر فرشتی دی سر ہم روانی دی کسرا او مخام پر دید پرا بخشش دعاګانې غواړي. دغه سحر په وخت کې دغه خپل مسلمان ورور دپاره ووتو او دې سره او یا زره فرشتې ورسره چې شوي روانې دي. الله اکبر. او که چیرې دغه مسلمان مخام خپل کور نه ووتو یو مسلمان عیادت دپاره او یا زره فرشتې دې سره وي
تر سحر پرې دی کس دپاره بخشش دعاګانې غواړي، بخښنې دعاګانې ورته غواړي چې یا الله د دې کس بخشش وکړي. دومره زیات فضیلت راغلی دي. عزتمندو مسلمانانو، موږ څه هم په معاشرې کې پاتې کیږو، اجتماعي ژوند تېروو، نو یو حق هم دا هم دی چې یو مسلمان بیمار شي او ته ورشي دغه عیادت وکړي او بیمار کلسي وکړي او خپل وسعت مطابق مغه سره اخلاص هم وکړي. عزیزانو، دی باندې کوم بیمار کس ته مغه ور باندې هم خوشحالېږي، وګوره فلانکې کس زما عیادت ته راغلو او دی سره سره الله جل جلاله هم ډېر زیات خوشحالېږي. نو دا خو یو حق شو. دویم حق داغه دی چې مسلمانان اجتماعي ژوند تېروي، په معاشرې کې به یو مسلمان بل مسلمان سره تعلق نه بندوي، 3 ورځې نه زیات تعلق به نه باندوي. عزیزانو، دا ډېره بهترینه خبره ده. موږ په معاشرې کې پاتې کیږو، نو ظاهره خبره ده جنگ جګړې به هم راځي، خفګان به هم راځي، یو بل سره به نفرت هم راځي. شریعت تا ته اجازت درکړی دی 3 ورځې هغه مسلمان سره تعلق پرېږدوه، 3 ورځو نه به زیات تعلق شریعت اجازت نه ورکړی دی چې ته یو مسلمان ور سره تعلق چې شي کی ختم کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو مسلمان ته دغه پکار نه دی سبل مسلمان سره 3 ورځې 3 شپې دغه داسې قسم تعلق ختم کی چې دوی خپل منځ کې مخامخ شي، دا ورنه هم مخ واړوي، هغه ورنه هم مخ واړوي. او بهترین کس هغه دی څنګه بل مسلمان ته اول سلام واچوي. حدیث تشریح دغه شو. عزتمندو مسلمانانو، 3 ورځې شریعت جواز ورکو، څه وجه دی؟ هغه وجه دا دی انسان په فطرت کې دغه دی چې د دې کچېرې چا سره تعلق ختم شو یا نفرت راغلو یا غصه ختم شوه، نو انسان فطرت انداغه دی دغه مسلمان سره دغه کس سره تعلق چې شي کوي دغه ختموي. شریعت تا اختیار درکړو 3 ورځو پرې چې 3 ورځو کې ستا غصه هم ختمیږي او ستا د زړه کوم نفرت دا هم ختمیږي. 3 ورځې اختیار ده، 3 ورځو نه زیات تا ته بیا شریعت اختیار نه درکړی دی. او که تعلق د ختم کړو ګناهګار شو، بیا غټه ګناه ده وکړه. عزتمند مسلمانانو، شریعت مونږ ته وایي 3 ورځو نه زیات یو مسلمان به بل مسلمان سره تعلق نه ختموي. دا شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک څه هم بل مسلمان سره 2 ورځو نه زیات تعلق ختم کی او په داسې حالات کې دغه وفات شو چې دوی تعلق بل مسلمان سره ختم کړی دی، جوړ نه کړی دی، دغه د جهنم مستحق وګرځېدو او دا به جهنم ته چې کېږي دا به داخلېږي. دومره سخت ترینه سزا دی او دغه سزا او دغه تعلق مونږ انتهایی معمولی غندې کوو. زمونږ پښتنو کې دغه خبرې دي تعلقات په خپلو کې ختم شي بیا به ملاقات په جنازو کې بیا کېږي. دغه د شیطان خبرې دي. شیطان که چېرې مونږ تعلقات ختم شو بیا به ټول عمر بیا تعلقات ختم وي، جنازو کې بیا مونږ ملاقاتونه بیا کېږي.
دا څومره بدترینه خبره ده. عزیزانو صله رحمی پیدا کول پکار دي، نفرتونه دغه ختمول پکار دي. څه معاشرې کې پیدا کې ژوند تیروي نو ته به خپل منځ کې نفرت غصه کینه دا به ختموي. دغه شان تعلق به هم برقرار ساتي، ضد به نه کوي. زمونږ پښتنو کې یو دا هم بدترینه بیماری دا سدو ضد کوي. تا ته به مفی به درته هم راشي، مفی به درته هم وکړي، غلطۍ یې نه شوې ده، مفی ته به درته راشي، خو مغه کې به خبره پرته وي نه هېڅ کله به هم زه دغه کس معاف نه کوم. ضد به ورکې پروت وي. وړو وړو خبرونه به بیا غټې غټې مسلې جوړې کړي، بیا هېڅ خبره به هم نه وي. خو دغه لګې شي ډېر غټ غټ مسایل به ورنه دې نه پیدا شي. ولې پکار دی بس غلطي وشوه، تا نه وشوه، ابل نه وشوه، ته په غلطه باندې ابل په غلطه باندې دی، پکار دغه دې چې بیا خپل منځ کې بیا تعلق برقرار شي. بیا د مزید کومې خبرې دي هغه یادول پکار نه دی. بیا تیر شوي څه کوم ظلمونه دي، تیر شوي څه کوم بد دي، هغه به بیا ته نه به یادوي، بیا بلکې مخ ته سفر به کوي. هر یو شیز به دا ته پرېږدوي. بیا شریعت تا ته جواز نه درکړی دی چې ته مکمل تعلق ختم کړه. عزتمند مسلمانانو مخ ته واورئ، څوک څه هم درو ورځونه زیات یو مسلمان سره تعلق ختموي نو په خوب ورځو کې د دې بخشش هم نه کېږي. څومره هم څه بهترینې ورځې دي د دې کس بخشش نه کېږي. نور د ټولو مسلمانانو بخشش کېږي، صرف د دې کس د دې تعلق بل مسلمان سره ختم کړی دی، درې ورځې ور باندې هم ووختې، داسې کس بخشش هم بیا نه کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پیر په ورځ باندې جمعرات په ورځ باندې بګا کومه 13 جمعرات دی ورځ باندې هر مسلمان بخشش کیږي. بلکې نور روایت کې راغلي دي جنت دروازې خلاصيږي په دې ورځ باندې، هر مسلمان بخشش کیږي. خو یو مسلمان بخشش نه کیږي. سکم مسلمان په معاملاتو کې بل مسلمان سره تعلق ختم کړی وي، کینه بغض حسد ورکی وي، د دې کس هیڅ کله هم بخشش نه کیږي تر دې پورې چې دغه بل مسلمان سره صلح وکړي. څومره زیات سزاګانې راغلې دې د وجې نه زما عزتمند مسلمانانو دویم حق دغه دی چې که چېرې مونږ په معاشرې کې ښه وخت تېروو مونږ ته دغه پکار دی چې مونږ درو ورځو نه زیات بل مسلمان ورور سره تعلق چې شي کړو ختم نه کړو. دوه حقونه شو. دویم حق دغه دی چې مسلمانانو ضرورت پوره کول. مونږ څه اجتماعي ژوند تېروو مونږ به د بل مسلمان څه څومره هم ضروريات دي خپل وسعت مطابق دغه ضروريات به مونږ پوره کوو. دې سره په معاشرې کې بیا حسن راځي، په معاشرې کې بیا اتفاق راځي، په معاشرې کې بیا مینه او محبت بیا راځي. مونږ به بل مسلمان چې شي کوو حاجت به پوره کوو، ضروريات څومره هم دي هغه پوره کوو. دې هم ډېر زیات اجرونه راغلي دي عزیزان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم مسلمان باندې هم یو تکلیف راغلو بل مسلمان لګې شو دغه تکلیف یې لرې کړو د دې مسلمان نه نو الله جل جلاله د قیامت په ورځ باندې غټ تکلیفونو نه به یو عظیم تکلیف به دې نه لرې کړي.
دغه فضیلت چا دپاره دی؟ دغه فضیلت هغه کس دپاره دی څوک څه خپل زندګۍ کې خپل وسعت مطابق بل مسلمان ضروریات پوره کوي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث هم څوک څه هم د دنیا د تکلیفونو نه یو تکلیف ابل مسلمان نه لرې کړو، الله جل جلاله قیامت په ورځ باندې به د تکلیفونو نه به یو تکلیف دی نه به لرې کړي او پر به الله جل جلاله د دې مدد کوي څومره پورې به دغه مسلمان ابل مسلمان په مدد کې مشغول ده. گویا حدیث تشریح دا هغه شوه چې څومره هم ته د ابل مسلمان مدد کوي ضروریات پوره کوي څومره پورې هم دغه ضروریات ته پوره کوي نو الله جل جلاله هغه ستا مدد هم کوي. ته لګې شوې یو کال دوه کاله درې کاله څلور کاله مطلب ټول عمر ته یو په زندګۍ کې معمول وګڼلو چې زه به د ورځې خامخا د مسلمان ضروریات به د خپل وسعت مطابق پوره کوم. ټول عمر تا سره الله جل جلاله مدد کوي. لکه څنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام یې دي ټولو نه زیات رښتونکي څوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغه سویلو مغه ته چا ویلي دي الله جل جلاله ورته ویلي دي. نو سکون کاس هم ضرورت د مسلمانانو پوره کوي دغه کس به الله جل جلاله د دې مدد به هم کوي او قیامت پر ورځ باندې به تکلیفونو نه یو عظیم تکلیف دینه چې شي کوي لري کوي. دې ډیر زیات ثوابونه راغلي. امام عطا رحمت الله علیه فرمائی سیوزل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی اعتکاف دو پارا ناستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جماعت کے اعتکاف دو پارا ناستے دیکھی یو کسرا اغلو سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت ترناوتو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکین استو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اوکاستو فرمائلو اے فلنکیا تو خودیر غمجن مصیبت زد متخکاری دس لاغی ست دیر تکلیفلو آئے مصیبت زد آئے نو هو ته وفرمایلو او ما بني ډیر زیات تکلیف راغلی دی سما د صاحب قبر هغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکه مودا شوی واس وفات شوی سدی صاحب قبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې قسم وی فرنکی کس زما باندې حق ته خو هغه حق ادا کولی زه نشم او هغه کس لګی دی ما پسره پسې دی او دغه حق زه ادا کولی نشم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې قسم ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل ایا تا خوښه نه دی چې د ستا په باره کې هغه سره زه خبرې وکړم ګورې چې دا اوس اعتکاف کې ناست دی نو هغه کس ورته وویلو څه ستا خوښه دی که خبره وکړي نو ډېره ښه خبره دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنه فورا راپاڅېدو او جماعت نه بار ووتو. هغه کس ورته وفرمیلو انسیت ما كنت فيها آیا تاسو کوم ځای کې ناست یې تا نه خبره هېره شوې ده ته خو اعتکاف کې ناست یې. نو ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیلو زما ته دا خبره یاده دی چې زه په اعتکاف کې ناست یم خو ما دغه صاحب قبر په ژړا هم شو ځکه څه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی و خو ډېر لږ وخت شوی
ستر ګناهي اوښکې راغلي. دغه صاحب قبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ما ولیدلی دي. څوک څه هم یو مسلمان ورور ضروریات پوره کولو دپاره ووتو او کار هم وشو، هغه مسلمان ورور بیا واپس راغلو، نو دې کس ته الله جل جلاله لسو کالو اعتکاف نه هم زیات فضیلت ورکوي. الله اکبر. نو ما ځکه دغه وګڼله زه خو اعتکاف ته ناست یم او که چیرې د مسلمان ضروریات زه پوره کړم ما ته به الله جل جلاله د لسو کالو اعتکاف فضیلت به ما ته راکړي. الله اکبر. دومره زیات فضیلت راغلی دي د یو مسلمان ضروریات پوره کول. دې د وجې نه عزتمندو مسلمانانو موږ څه په معاشرې کې پاتې کېږو نو موږ به د بل مسلمان هم لحاظ هم کوو او خیال به هم ساتو، د ګاونډ به هم خیال ساتو. دغه شان څه په معاشرې کې څومره هم فقرا دي غربا دي څه وسې نه رسي مغو ضروریات به هم موږ پوره کوو. دغه شان یو بل سره به منډه هم وایو. چاته یوه مسله پیښه شوه او ته پوره کولی شي تا نه کېږي نو پکار تا ته دا هغه دی ته ورسره مکمل ورسره منډه ووایي، هغه ضروریات یې پوره کړې. دې باندې به الله جل جلاله تا نه به ډېر زیات خوشحال شي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم مسلمان هم بل مسلمان ته کپړې واچولې، مطلب کپړې ورته واخیستلې او دې ته یې ورکړې، نو الله جل جلاله د دې کس ته به جنت کې تک شین لباس به ورته واچوي. دغه شان کوم مسلمان هم وږی دی خوراک نه تا ورباندې خوراک وکړو نو الله جل جلاله به تا ته جنت میوې به در باندې وخوري. څومره زیات فضیلت راغلی دي. دغه شان کوم مسلمان هم تږی دی تا ورباندې اوبه وڅښلې نو الله جل جلاله په تا باندې به صاف سوترا شراب به در باندې وڅښي. دا شراب نه کوم دی دنیا کې شراب دی، هغه دنیا کې کوم جنت کې کوم شراب دی هغه بیا بل قسم بیا مزه. نو عزتمندو مسلمانانو نور حقوق هم دي، درې حقوق ستاسو وړاندې تفصیل سره ذکر شو. یو داغه دی د مریض عیادت کول. څنګه په معاشرې کې پاتې کېږو مریض عیادت به کوو. دویم حق داغه دی سمون به خپل منځ کې تعلق نه ختمو، درو ورځو نه به زیات مونږه تعلق نه ختمو. دریم حق داغه دی سمون په معاشرې کې پاتې کېږو د یو مسلمان او بل مسلمان به ضروریات چې کوو پوره کوو. دا خو شو حقوق. عزتمند مسلمانانو ابل هفتې هم تیر هفتې هم ما دغه کري صاحب دپاره چندې متعلق خبرې کړې وي، نو دې هفتې نن به هم انشاءالله دغه جلسات پروګرام تقریب روان دی. زیره خبره دی هغه دپاره به مالي معاونت ضرورت یې موږ امداد وکړو. ګوره تاسو اجرونه اوس واردو څومره زیات اجرونه دي بل مسلمان ضروریات پوره کول. بیا خاص کر یو حافظ صاحب یو کری صاحب یو مولانا صاحب هغه ضروریات پوره کول نو بیا خو ډېر زیات اجرونه راغلي دي. نو هغه به اوس بیا به چندا کېږي. نو خپل اخلاص مطابق او پروګرام دپاره چا څه هم دغه اخلاص نه کړی وي نو نن هم ورسره موقع شته هغه پروګرام دپاره بھرپور اخلاص وکړي. کم از کم 200 یا 100 روپۍ خو
خامخا واچوي د کري صاحب کوم پروګرام کوي هغه پروګرام دپاره څومره هم انتظامات کی هغه ښې طریقې سره چې شي مکمل شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. یا الله څه هم وویلو دې باندې عمل توفیق را نصیب کړي. یا الله خپله رضا نصیب کړي. یا الله مونږ ګناهونه معاف کړي. یا الله زمونږ په زړونو کې څومره هم شرعي ضروریات دي یا الله ته ورباندې قادر ذات یا الله هغه ضروریات هغه شرعي حاجات پوره کړي. په دې مجمع کې څه قسم شرعي حاجتونه وي یا الله هغه شرعي حاجتونه پوره کړي. څومره هم څه بیماران دي په کورونو کې دي یا په دې کې دي الله صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي. موږ څومره هم والدین دي یا موږ والدین دي څومره هم تکلیفونه دي غمونه دي مصیبتونه دي یا الله هغه مصیبتونه تکلیفونه هغه ورنه ختم کړي. یا الله خپله رضا راته نصیب کړي. یا الله خپله رضا راته نصیب کړي. یا الله زموږ په زړونو کې دین محبت واچوي. یا الله زموږ په زړونو کې د قرآن محبت واچوي. یا الله زموږ په زړونو کې الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت واچوي. یا الله خپله رضا نصیب کړي. په اخر وخت کې دغه کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد